نن په دنیا کښې دوه جنګونه شروع دي د دوی طبقات خالی مطلب تهذیبي جنگ هم شروع دی په دنیا کښې قومونه ډېر دي وړه وړه اختلافات هم کېدلی شي تهذیب و تمدن سیویلایزیشن کلچر رسم رواج رهن سهن خو دغې ټول چې سره جمع کوي بیا دوی طبقې تهذیبي جنگ شروع دی چې اسلامي دنیا دو کفري دنیا دو او لکه څرنګه چې مسلمون اسلامي مذهبي طبقات د خپل اسلامي تهذیب په ټوله دنیا کښې رایج کېدل غواړي هغې پیلول غواړي هغې تبلیغ غواړي هغې مطلب حاوي کېدل غواړي داسې کفري دنیا مغربي دنیا د مسلمانو په حلقې کښې د خپل مغربي تهذیب عملي کېدل غواړي او دا ډېر خطرناک جنگ دی څوک جیت کو کنه دا ډېر خطرناک جنگ دی خو په ویس وخت کښې مغربي دنیا د خپل تهذیب په عملي کېدل کښې په پرچار کول کښې په پیلول کښې په مسلمانه دنیا باندې حاوي کول کښې ډېره په ترقي او په تیزي سره روانه دو هغې ډېرې وجوهات اسباب هم دي د وسایل هم دي مطلب د هغې د ټکنالوژي هم دي جغرافي هم دي ډېرې خبرې په هغې کښې دي او یوه وجه مسلمون خپله هم په هغې کښې دو چې مسلمون د خپل تهذیب نه لا علم دي لا خبر دي او یی چې دغه د بارود د میزایل د ټکنالوژي د دوزي د دماکي دغه چې کوم جنگ دی دا دومره خطرناک نه دی لکه د تهذیب په جنگ شي چې کوم قومونه شکست وخوري ځکه چې د نورې ټکنالوژي بارود جنګونه محدود وي لیمیټډ وي تر یوه حده پورې بیا فیصله وشي کول وي دوه وي پنځه وي د تهذیبي جنگ چې کوم دی بیا خاتمه نشته دا بیا د قومي په اذهان باندې اثر انداز وي دې په وجه سره ځنې قومونه غلام جوړ شي ځنې فخاش جوړ شي ځنې د اسلام مخالف جوړ شي ځنې مرتد جوړ شي ځنې مطلب په هره طریقه د قومونه بیا شکست خورده شي هغې زیان بیا مذهب ته رسي بیا اسلام ته رسي بیا مسلمون ته رسي بیا مسلمونه دنیا مسلمونه نړۍ بیا هغې وجې نه ډېرې چې خو نن هم په دنیا کښې دا شی دی بډ چړکه روان دی عام روان دی چې میش په دنیاوي ماحول کښې د مغرب تهذیب اپناو کړی دی امت مسلمه ډېره زیاته پکار یې هم خوري او تر یوه حده پورې غلام شوی هم دی دا یو کوله حقیقت دی که عرب دنیا ووینې که عجم دنیا ووینې خو مغرب مخ ته د تام کې نه دي ای خالي یوه وجه دا نه دو چې مطلب دی دا ټینک ته الیاده بم ده الیاده ایټم خالي دا یوه وجه نه دو هغې ذهني وجه هم دو د هغې تهذیبي وجه هم دو ډېر خلک په میشه پنډېږي چې هغه صراط وجود خیمه تو سره مسلمانۍ په روپ کښې دی خو مان سیټ اپ ذهني طور سوچي فکري طور مغرب په صف شوي لوړ خلک دی ای خلک د جنگ به جیت کړی دی په دې حواله نو میشته په چار دو چې د خپل کلچر د خپل تهذیب